السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په دیر کې یو خستا ښکلی ځوان ډاکټر مشتاق احمد خان چا ظالمانو خپل کلینیک کې یعنی دکان کې ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. اخر ولې قتل کړو؟ څه داسې واقعیا مخې ته راغلی وه چې د سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خو هغه وسه ټلای نشانو هي چاري وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو الله تعالی دې رحم وکړي. قتل پسې قتل، ظلم پسې ظلم روان دی. خدای خبر شه چې د پښتنو معاشره کوم اړخ روانه ده. نن په دیر کې څومره ښایسته ښکلی ځوان ډاکټر مشتاق احمد خان چې خپل کلینیک یې کوو، خپله مزدوري یې کوله، د شپې خپل دکان کې ناستو، یو څو نامعلومه کسان پې رالل، د مخې سره پې فایرنګ وکړو او هم په هغه ځای باندې د فاني دنیا نه رخصت شو. دې ظالمانو ډاکوانو ته خو د موبایل هم تی اغستی وو او پیسې ته هم وړې وې. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. دعا کوي چې دا ملزمان قاتلان زر تر زره گرفتار کړی شي او زموږ حکومت ته هم دا درخواست دی چې دا قاتلان زر تر زره گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. الله تعالی دې مشتاق احمد خان ته جنت الفردوس کې اغلا مقام ورکړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. پلار او مور هم دا غوښتنه کړې ده چې دا قاتلان موږ ته زر تر زره گرفتار کړي یا یې موږ له په لاس راکړی. که موږ یې نه راکوي تاسو ورسره خپله قانوني کاروایي وکړئ، ځکه چې دا معاشره نن سبا د دې ظالمانو قاتلانو نه ډکه شوې ده. دا ظالمان قاتلان به د معاشرې نه صفا کول غواړي. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل فضل او رحم وکړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. هغه وسه ټلی نشان وایي چارې وانیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.